وی نبی رسول الله والسلام چې کله په سر باندې تکلیف او د وفات په وخت کې 14 ورځې پیغمبر اسلام بیماری کړې ده. څو ورځې؟ 14 ورځې. خو سخت بیماری چې و تکلیف دا د جمعې د شپې نه والا د پیر د ساره پورې د جمعې شپه والا که بیګا چې د جمعې شپه وا او د ماخام موږ پیغمبر علیه السلام وکړو او د ماخام په موږ کې وګ سورۃ وایو والمرسلات عرفا او نبی علیه السلام مختصر خبرې د صحابه سره وکړي. اقا چې پیغمبر علیه السلام د جمعرات په ماخام کور ته ننوتې د پیر د ساره پور راونوت. اوه دومره سخته بیماری مونږ خو چې څوک بیمار شي وای الله رانیولې دی. او خدای بنده بیماری دا د مؤمن شان دی. نبی رسول الله والسلام یو ځل بیماری تذکره کوله نو یو کس په مجلس کې ناستو وای دا تاسو څه بیماری کوي او مل اسقام دا بیماری څه ته وای. پیغمبر علیه السلام دوی فرمایل قم عنا فلست منا پاسه ته زما د امت نه نه وای دا سړی اصل کې منافق و زما د امتی شان دار چې په دغه مصائب راځي په دغه بیماری راځي په دغه تکلیف راځي. نو بهرحال پیغمبر علیه السلام دا په اخیرنۍ بیماری کې د جمعرات په ماخام چې جمع کړی دا نو دا تاسو ټول بار ملکونو ته تلون کې خلک بار ملکونو کې پاتې شوی مسجد نبوي بم لیدلې دا کوم ځای کې چې د نبی رسول الله روضه ده دا بار د نبی رسول الله محراب دی. نو نبی رسول الله دومره بیمار و چې دغه کمرې نه دی ځای پوری 3 ورځې نه راغله او د دینه مخکې چې راغله د 2 صحابو په سهاره راغله. و چې کله د پیر سار شو نو پیغمبر علیه السلام بهر د کور د دروازه چې کوم جمعات ته کولاوي لکه اوس دغه دروازه ده او جمعات ته کولاوي خلک په جمع ولاړي. و چې نبی سلام دروازه کولاو کړه او پرده اوچته کړه د پیر سارو نو د نبی رسول الله مخ مبارک په دغه ورځ پړقېدو خوشاله. تاسو ته پته لوي پړقېدو د الله ملاقات لروانو اخیری ورځ و د نبی رسول الله په دنیا کې. نو وای چې د مخ راخکارا کو نو صحابو چې په موږ کې نبی رسول الله ولید نو ډېر ورځې پسې ولید د بیماری د دې حالت کې ډېر ورځې پس وای نږدې و چې صحابو د ډېر خوشحالۍ د وجې نه موږ مات کړی ور منډه کړی وای نبی رسول الله مسکیو خندلې صحابو جمع کوله پرده را پناه کړ پرده دوباره راوت دا پرده چې راچېلې د نو مزه بیا قیامت پر ورځ چته پناه شو. علما وای چې دا خندلې ولې وای دا د نبی رسول الله خوشحالي و چې یو هغه وخت چې ملګری را سنو نن هغه ورځ ده چې زه روان یم د دنیا نه لیکن امام مقتدی قاریان عالمان حافظان می شاته پریخي اگر زمانه بغیر هم جمع روانه ده په دې خوشاله شو او د ساخ ټیم شو چې پیغمبر اسلام د دنیا نه رحلت فرمایو ان لله و انا الیه راجعون. نو زما محترمو نو خبره می کوله چې په دغه بیماری کې د پیغمبر اسلام په سر ډیر زیات درد وای د سر نه تور کپړه تا کړی و وای بیا عائشه بیبي ته چې عائشه یو کال نیم مخکې چې مال هغه یهودنې زنانه په غوښه کې زهر راګړي اوس زغه د زهر اثر اوس محسوسو هغه تکلیف اوس ماته محسوسیږي.